حالات روان دي یا د دوی ژوند چې کوم دی هغه څنګه چینج شوی دی دوی څه کړي دي په غیر منګه خبرې کوم مریم سره. السلام علیکم مریم. علیکم سلام شیرازي صاحب، سلامونه تاسو ته، تاسو د رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. ډېر زیاته مننه چې موږ ډېر قیمتي وخت راکړو. مریم دا ته ووایه چې تاسو بنیادي تعلق چې کوم دی هغه په افغانستان کې د کوم علاقې سره دی، کله پیدا شوي یې او ستاسو چې کوم بنیادي ایجوکیشن دی هغه مو چېرته حاصل کړی دی؟ مننه، ژوندي اوسئ. زه مریم صافی په 2000 کال کې په افغانستان کې د کاپیسا ولایت کې په قوم صافی یم. هلته زه پیدا شوې یم او خپل ایجوکیشن مې هم همدلته په افغانستان کې کړی دی. دا ته وایي چې افغانستان کې کوم ادارو سره مو تعلیم حاصل کړی دی، بیا د صحافت دغه پرخاره وادیت څنګه راغلی؟ ځکه چې ژورنالیزم یا صحافت چې کوم دی هغه که موږ پاکستان کې وګورو یا افغانستان کې وګورو نو ډېر ګران کار دی. تاسو دغه فیلډ ته څنګه راغلی؟ مننه، ژوندي اوسئ. له ماشومتوبه ما خپله له دې فیلډ سره ډېره علاقه درلوده او غوښتل مې چې په دې مقدسه دنده کې په دې مقدسه بخش کې زه هم ونډه ولرم. نو ما په تقریبا 4 کاله مخکې هم 15 کاله مخکې زه دې ډګر ته راغلم او لومړنی کار مې هم دلته په د افغانستان یو ولایت دی د غزني په نامه، دلته غزني ولایت کې له یوې محلي رسنۍ سره مې خپل کار پیل کړ او تر ننه پورې په رسنیز ډګر کې یم. دا ته وایي چې دې نه علاوه تاسو کوم داسې نیوز ایجنسی سره کار کړی دي، کوم نیوز چینل سره مو کار کړی دی او خپل ایکسپیرینس سره خپله چې کومه تجربه ده هغه هم سره شیر کړئ لږه؟ مننه، ژوندي اوسئ. موږ خپله له ډېرو محلي رسنیو سره هم کار کړی دی. دلته ځینې محلي رسنۍ چې دي لکه غزني ټي وي وه، غزني راډیو وه، غزنویان راډیو ټي وي وه او تر څنګ یې شمله راډیو وه او فعلا زه خپله له وایس اف امریکا سره پاتې یم تر ننه پورې او دلته کار کوم. دا ته هم لږ شانته ووایي چې افغانستان کې لکه څنګه چې موږ ګورو په پاکستان کې د فیمیلز دپاره، زنانو دپاره صحافت کول یو ډېر چیلنجنګ کار ګڼلی کېږي، یو ډېر ګران کار ګڼلی کېږي. په افغانستان کې فیمیلز ته، افغانستان کې زنانو ته د صحافت یا د ژورنالیزم په دغه لاره کې کوم خنډونه، کوم ستونزې مخې ته راځي؟ په هغې هم لږ رڼا واچوئ مریم. مننه، مخکې ډېر ښه و، فیمیل ډېر ښه کولی شو چې خپل کار ته ادامه ورکړي، په خپل ډګر کې کار وکړي او دوی دومره ستونزې ورسره مخ نه وي. خو له بده مرغه فعلا فیمیلز له ډېرو ستونزو سره دلته مخ دي او دوی ډېرې ستونزې لري. دوی نشي کولی چې په اسانۍ سره هغه خپله دنده ترسره کړي، ځکه دلته اوس فعلا د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته ډېر قیدونه وضع شوي، ډېر شرطونه ورته شوي چې دوی باید د هغې په مطابق مخ ته ولاړ سي. نو له بده مرغه دغه د فیمیل د دندې ژورنالیزم ته لږ څه ستونزې مخ کړي دي او دوی نشي کولی چې خپلې دندې په سم ډول مخته یوسي. تاسو څنګه چې ووایي د طالبانو حکومت نه پس چې کوم هلته کې فیمیلز دي هغوی ته مسایل راځي، په مختلف ټي وي چینلز باندې، انټرنیشنل میډیاز باندې دا هم خبر چلیږي چې کوم هلته کې فیمیلز دي، کوم هلته کې زنانه صحافیان دي، ژورنالیست دي یا چې کوم نیوز اینکرز دي، هغوی حجاب یا په نقاب کې دننه چې کوم دی نیوز کاسټینګ کوي. په دې خبر کې څومره صداقت دی، په دې خبر کې څومره رښتیا والی دی، په دې باندې هم رڼا واچوئ. او تاسو په حیثیت د دغه د ژورنالیزم، د دغه صحافت یا د ژورنالیزم دغه د میډیا یو تکړه صحافي په توګه باندې څه ګڼئ چې دغه د طالبانو طرف نه یا د چې کوم افغانستان حکومت دی هغې طرف نه دغه قسم پابندیانې لګولی کېږي یا دغه قسم چې کوم بندیزونه لګولی کېږي دا څرنګه دي؟ بالکل څنګه چې تاسو او ټول په جریان کې یاستئ، تېره ورځ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امر بالمعروف او نهي المنکر
ادارې لخوا دا بندیز ولګېدو چې ښځینه خبریالانې نشي کولی بغیر له نقاب او یا هم لوڅ مخ په استودیو کې حاضر شي. نو تېره ورځ په افغانستان کې څه میډیاګانې چې ولې ټي وي ګانې وي په دوی ټولو کې خبریالانې ښځینه خبریالانو نقاب درلودو یا هم مخې پټ وو او دوی لوڅ مخې حاضرې نه شولې چې دا له ډېرو غبرګونونو سره مخ شو هم د نن افغانستان کې او هم په نړیواله کچه دا له ډېرو غبرګونونو سره مخ شو چې دا خبره تېره ورځ مازدیګر او یا هم موږ ویلی شو تېره ورځ برته د طالبانو حکومت یا ادارې خپله خبره واخیسته او دوی وویل چې دا فرمان موږ برته لغوه کړو او سر له سبا نه چې نن جمعه وه سر له ننه خبریالانې ښځینه کولی شي چې برته په مخکې چې څنګه دوی حاضرېدلې لوڅ مخ کولی شي دوی برته په استودیو کې او یا هم د ټلویزیون مخې ته حاضر شي. نو دا فرمان و زه فکر کوم چې دا فرمانونه ډېرې ستونزې به رامخته کړي. دا هغه فرمانونه دي چې دوی غواړي د فرمانونو په وضع کولو سره ښځینه خبریالانې بیخي له ټولنې څخه شاته کړي، ښځینه خبریالانې نادیده ونیسي، د دوی فعالیت، د دوی دندې، د دوی کردارونه نادیده ونیسي او دوی غواړي د فرمانونو په وضع کولو سره ښځینه ورو ورو له ټولنې څخه لرې کړي. نو دا ستونزې مخته راوړي، ډېرې ستونزې. مریم موږ ګورو چې په افغانستان کې هم بلا شی چینلز دي، نیوز چینلز لکه شمشاد شو، لمر ټي وي شو، دا شان نور هم بلا چینلز دي چې پکې ښځینه چې کوم خبریال دي هغوی کار زیات کوي، هغوی مختلف قسم پروګرامز کوي، نیوز کاسټینګ کوي. د کله چې دغه فیصله راغله د هغې نه پس د دغه ښځینو چې کوم خبریالان دي د هغوی طرف نه څه قسم ریاکشن هم دی راغلی په دې فیصله باندې، په دې فرمان باندې؟ بالکل غبرګونونه شتون درلود. کله چې دا فرمان وضع شو تېره ورځ موږ خپله دا ولیدل چې تاسو چې نوم اخیستو شمشاد نیوز دی، ټولو نیوز دی او نورو ټي وي ګانې چې په افغانستان کې فعالیت کوي په دې کې ټولې ښځینهو نقاب درلودو او دا له ډېر غبرګونونو سره زه نه پوهېږم څنګه ووایم چې دا څنګه یو فرمان دی چې دوی غواړي یوه ښځینه پر ټي وي کې حاضره شي او دوی په مخ پټ مخ باندې خبرونه ووایي. څنګه خبرونه ویل کېږي او څنګه دوی غږ وباسي. نو دوی خپله هم په خپله سوشل میډیا کې له بده مرغه یوه خبره ده چې فعلا په افغانستان کې یوازې ښځینه نه بلکې نارینه هم خپل غږ نشي اوچت کولی له ډاره او غبرګونونه وو. خبریالانو ښځینه خبریالانو غبرګونونه درلودل او دوی وویل چې اوس چې په موږ باندې دا فرمان وضع کړی ورو ورو دا فرمان به دې ته ورسېږي چې موږ به په خپل کور کې کېنوي او موږ ته به دا هم ووایي سبا بله ورځ چې تاسو اصلا نشي کولی چې که مخ مو پټ هم وي تاسو نشي کولی چې راشئ شئ په سټوډیو کې کېنئ یا خبرونه وایي یا هم راپور جوړ کړئ. نو ټول اندېښنه لري، ټولې ښځینه خبریالان دې اندېښنه لري. دوی له دې ویره لري چې دوی به له ټولنې شاته شي، دوی به د دوی شتون به نادیده ونیول شي. نو بالکل غبرګونونه شتون لري. بالکل موږ غواړو چې کوم هلته کې دغه ستونزې روانې دي دا یوازې شي او الله دې وکړي چې تاسو ته یو ځل بیا په دغه فیلډ کې د صحافت په دغه لاره کې د ژورنالیزم په دغه لاره کې بیا مواقع میلاو شي. لږ بس تاسو ژوند طرف ته راشم، دا راته ووایئ چې ستاسو ژوند چې کوم دی هغه په افغانستان کې په دې حکومت کې څنګه روان دی او تاسو چې کله د صحافت یا د خبریالۍ د فیلډ ته راتلئ نو تاسو ته د کور طرف نه د معاشرت طرف نه د کومو ستونزو تاسو ته ستونزې ورمخ وي؟ بالکل ستونزې شتون درلودې. موږ نه وایو چې مخکې هم ستونزې شتون نه درلود، مخکې هم ستونزې شتون درلودې، خو یوه خبره ده کوم کسان چې نن په حکومت کې قرار لري هغوی مخکې د دولت یوه مخالفه ډله وه. مخکې موږ کله چې نشو راتللی نو د هغوی له ډاره هغه کسان چې نن د حکومت په چوکۍ ناست دوی تېره ورځ د دې دولت د مخکیني دولت مخالفان وو، د موږ مخالفان وو. نن موږ د دوی په دولت کې دوی په حکومت کې موږ کار کوو. مخکې موږ د دوی له ویرې نشو راتللی او یوازینی مخالفت چې هم زموږ کورنۍ کولو هغه د دوی له ویرې چې موږ ته یې ویل چې داسې یوه مخالفه ډله شتون لري چې تاسو ژوند لپاره به ګواک وي. نو خامخا مخالفونه شو. کله چې زما خپله غوښتل چې زه راشم دې مقدس ډګر ته او خپله دنده ترسره کړم
ما کورنۍ مخالفت وکړو په لومړي قدم کې ما ته وویل چې ته افغانستان کې دا شرایط برابر نه دي چې یوه نجلۍ راشي او د میډیا په مخ حاضره شي او یا هم ځکه چې ویره یې درلوده زما د ژوند په اړه زما د راتلونکي په اړه ځکه هغوی نه غوښتل چې د خپلې کورنۍ یو غړی له لاسه ورکړي خو اوس دغه کومه مخالفه ډله په افغانستان کې نشته یوه خوشبختي د ښه خبره چې دغه اوس فعلا چې موږ کوم داسې ډار نه لرو چې موږ ژوند ته په خطر متوجه وي ځکه هغه ستونزه اوس حل شوې ده نو خامخا مخکې هم ستونزې شتون درلودې او نن هم شتون لري څنګه چې تاسو وي تاسو سره کور طرف نه هم ستونزې وي تاسو د فیلډ نه پرېښودلی خپل د کور والا مور پلا یا چې کوم ستاسو وروڼه خویندې دي هغه مو څنګه قایله کړه هغه مو څنګه راضي کړه چې تاسو دغه مقدسه پیشه یعنې صحافت ته تاسو یې پرېښودلی تاسو نن سبا چې کوم دی رپورټر کار کوئ بالکل ستونزې ډېرې شتون درلودې په لومړي قدم کې کله چې ما غوښتل خبریالي شروع کړم او یا هم د ژورنالیزم د ډګر ته راشم نو دوی مخالفت ما سره کوو ځکه د افغانستان شرایط په کتو سره دوی ما سره مخالفت کوو ما دا ورته ویل چې بس ژوند د الله په لاس دی ژوند او مرګ د الله په لاس دی نو موږ په خپل کوشش کوو کوم دندې سره کوم رشتې سره چې موږ علاقه ده موږ هغه مخته وړو نو موږ احتیاط هم کولو ورته وویل چې موږ به احتیاط هم کوو خو بیا هم ژوند او مرګ د الله په لاس دی چې د هغه به کېږي نو داسې لږ خپلې کورنۍ ته مو قناعت ورکړ او ورته وویل چې موږ به احتیاط کوو چې داسې یوه قدم به کېنږدو چې هغه خدای مکړی د موږ د ژوند ته یو خطر پیښ شي نو په همدې سبب دوی هم لږ څه موږ سره یې نرم شول او موږ سره یې وویل چې نو بس نه کېږي ته چې وایي چې زه غواړم دا دنده زه حتما ترسره کوم او ته وایي چې نه کېږي نو وایي سمه ده خوښه دی نو کولی شي چې خپل کار وکړي نو له خوشبختانه چې اوس موږ په دې ډګر کې یو او تر ننه پورې کومه ستونزه راته نه ده پېښ شوې نو خدای دې وکړي چې په همدې ډګر کې پاتې شو او دا خپله وظیفه په ښه شکل سره مخته یوسو بالکل الله دې وکړي چې همدغه شانتې وشي مریم دا پوښتنه به نه هم کوم چونکې د افغانستان ډېر زیاتې ستونزې دي د پاکستان په شان دي او د صحافي یا د خبریال کار هم دغه وي چې کومې ستونزې وي د عام ولس هغه اعلی چارواکو ته وړاندې کړي دا ته وایي چې ستاسو چې کوم مین فوکس دی هغه په افغانستان کې په څه باندې دی تاسو کوم ستونزې چې کوم دي هغه راټولوئ یا تاسو په کوم بیچ باندې کار کوئ تاسو په کوم ستونزو باندې کار کوئ کوم ستونزو باندې تاسو رپورټ چې کوم دی هغه جوړوئ تاسو چې کوم مین فوکس دی هغه په افغانستان کې څه دي مننه فعلا چې دی موږ خپله مشخصه د پولیو د له منځه وړلو په پروګرام باندې کار کوو او په دې باندې راپور جوړوو چې په افغانستان کې پولیو وایروس چې دی څومره شتون لري او ولې شتون لري په دې باندې موږ راپور جوړوو ریپورټینګ کوو نو د دې لپاره چې دا وایروس له منځه لاړ شي په مکمل شکل سره نو موږ په دې باندې ریپورټینګ کوو او هغه کوم چینل ته چې موږ کار کوو نو فعلا موږ د کار هغه ساحه مشخص ده موږ یوازې د پولیو په برخه کې ریپورټینګ کوو دا ته وایي چې اوس پورې تاسو کومه داسې سټوري وه کوم داسې رپورټ و چې هغه ډېر زیات وایرل شو ډېر زیات هیټ شو یا هغه رپورټ یا هغه سټوري یا هغه نیوز پیپر چې کوم دی هغه د افغان ولس یا په سوشل میډیا باندې چې کوم عام وګړي دي هغوی ډېر زیات ستایلی وي داسې کوم یو رپورټ یا کوم یو سټوري ده ستاسو بالکل یو رپورټ چې ما درلود هغه په غزني ولایت کې د کوچیانو یوه طبقه ده چې له ټولو خدماتو څخه شاته پاتې دي له هر ډول خدماتو څخه دوی هغه خپل غریبانه هغه موږ چې کېږدۍ ورته وایي یا هم خیمه ورته وایي په هغې کې ژوند کوي او له هر څه څخه ناخبره دي له عصري ژوند څخه له تعلیم څخه له اجتماعي والي څخه له کلتور څخه له هر څه څخه بېخبره دي نو په دې باندې ما یو ریپورټینګ درلود چې دا په سوشل میډیا کې خپور شلو او ډېر کسانو ولیدو هم او ځکه چې ما د هغوی د ژوند یو انځور اخیستی و چې کوچیانو ته خدمات نه رسیږي دوی ماشومان له واکسین څخه پاتې دي له هر ډول واکسین څخه دوی په کال کې څومره ماشومان مري
او علت یې څه دی چې مري. ځکه همدغه برخه کې ما یو راپورټ ورکړی و چې دا سوشل میډیا کې خپور شولو او یا هم هغه موږ ټي وي کې خپور شولو او خلکو ډېر وستایلو. بالکل مجم دا به نن پوښتنه کوم دې سره سره چې چونکې افغانستان او پاکستان یو بل ته ډېر نږدې هیوادونه دي، خو له بده مرغه زموږ دغه دواړو هیوادونو د ولس په منځ کې ډېر زیات نفرت چې کوم دی هغه پیدا شوی دی. تاسو د افغانستان او د پاکستان په تعلقاتو باندې به څه ویل غواړئ یا د دغه دوه هیوادونو د ولس ترمنځ چې کوم مینه محبت دی کوم رشتې دي په هغې سره به څه ویل غواړئ؟ بالکل افغانستان او پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه دي چې موږ کولی شو دوی ته دوه ورونه هم وایو چې د یو بل ورونه دي، خو له بده مرغه کوم اختلافات چې رامنځته کېږي په دې کې ټول قصور چې دی او یا هم هغه اشتباهات چې دي هغه زموږ د هیواد د مشرانو او هغې طرف ته د پاکستان د هیواد د مشرانو دي. ځکه دوی داسې کړنې ترسره کړي دي چې د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ یو رقم نفرت خپور کړي چې دوی د یو بل نفرت، خو بیا هم زموږ او د پاکستان ترمنځ مینه شتون لري، بالخصوص په پښتنو سیمه کې چې پښتانه د ځای سیمه پښتانه د هغې ځای سیمه پښتانه له یو بل سره ډېر نږدې تعلقات لري او یو بل سره ډېره مینه لري او دوی دغه څه درکړي دي چې دوی لر او بر یو پښتون دی او دوی همدغه د پښتونوالي مینه دې باعث شوې ده چې دوی یو بل ته نږدې اوسي، یو بل سره ښه اړیکه ولري. بالکل زمونږ چونکې رسم و رواج زمونږ د رهن سهن طریقې زمونږ کلتور زمونږ خوراک زمونږ هر څه یو دي، خو د منځ کې چې کوم ډیورنډ لاین دی دا موږ ځکه چې افغانستان بیل هیواد دی او پاکستان بیل هیواد دی، دا اټل حقیقت دی چې پښتانه موږ یو خو زمونږ چې کوم هیوادونه دي هغه بیل بیل دي او په کار هم دا چې زموږ منځ کې مینه محبت نور هم سیوا شي. مریم دا به پوښتنه کوم چې د صحافت یا د ریپورټینګ نه هټ کې ستاسو په ژوند کې روان دي یا څه سره مو علاقه لري دې نه علاوه؟ بالکل ما خپله له ریپورټینګ خو یا ژورنالیزم چې دا ما خپله مینه ده، بېشکه دا ما یوازینۍ مینه ده چې ما غوښتل هغې ته ځان ورسوم او خوشبختانه نیکه مرغه ما خپل ځان هم هغې ته ورسوم. خو دې ترڅنګ زه ډېره علاقه چې لرم هغه له مطالعې سره چې غواړم ډېره مطالعه وکړم، ترڅنګ یې انځورګري مې ډېره خوښېږي، نقاشي چې موږ ورته وایو نقاشي مې ډېره خوښېږي او بالکل او کله کله چې قلم په لاس هم راشي خو زده مې نه ده ډېره، خو بیا هم کله کله چې قلم په لاس کې راشي یا پنسل بیا څه ناڅه یو شی رسموم او ترڅنګ یې ورزش مې ډېر خوښېږي چې قدم ووهمه نو واکینګ وکړم، نو دا مې ډېر خوښېږي. د افغانستان او د پاکستان چې کوم پښتانه دي هغوی زیاتره سندرې خوښوي، هغوی غزلې خوښوي، هغوی ټپې خوښوي، ستاسو دغه طرف ته خو ادیان نشته که نه؟ شته بالکل. زه خپله کله نه کله یو غزل هم لیکم، له شاعرۍ سره مې ډېره جوړه ده. کله داسې اوس مخکې څه ناڅه مې لیکل، خو اوس د مصروفیتونه لږ څه ناڅه ډېر سوي نو دې نه لږ شاته پاتې یم، نو دې سره مې علاقه ډېره ده. سندرې ډېره اورم چې موږ مشهور سندرغاړي چې کرن خان دی یا پاچا دی یا دوی سندرې ما ډېرې خوښېږي. د موږ د خپل هېواد سندرغاړی چې و الله د جنتونو ورته نصیب کړي ګل زمان استاد، سندرې مې ډېرې خوښېږي. موږ مشهوره سندرغاړې میرمن نغمه چې واقعا ډېرې ښایسته سندرې وایي، او بل جاوید امرخیل چې تاسو نوم اورېدلی وي د موږ د پښتو یو پښتون سندرغاړی دی چې ډېر ښایسته سندرې وایي د وطن لپاره. دوی سندرې مې ډېرې خوښېږي او اورم یې. تاسو څنګه چې په خپلو خبرو کې دا خبره وکړه چې تاسو هم شعر او شاعرۍ سره شوق دی، تاسو هم غزلې لیکئ، نو که زموږ اورېدونکو ته د ریډیو پاکستان دغه اورېدونکو ته خپل یو غزل ووایئ نو ډېره مزه به وکړي، موږ به ترې هم ډېر خوندونه واخلو. زموږ اورېدونکو چې کوم دي هغوی هم په دغه تمه باندې ناست دي چې د افغانستان نه هغوی ته یو غزل وړاندې شي. بالکل. ځکه ما حافظه څه ناڅه لږ څه ضعیفه ده، نو زه به تاسو ته
یوه غزل ووایم. د غزل نه مخکې یو ټپه درته ووایي چې ستا د جفا درد مې حافظه کمزورې کړې ده، بس یوه د مینې کلمه راته لا یاده ده. نو ارشاد جي. بالکل. زه به هم تاسو ته یوه ښایسته یو البته ډېرې نیمګړتیاوې به ولري، خو بیا هم یو غزل به درته تاسو ته وایم، ټولو اورېدونکو ته دې ډالۍ وي. وایي مینه او نفرت چې یو ځای کړم لا څه به وشي، دروغ او رښتیا چې یو ځای کړم لا څه به وشي. وایي خلک ګرځي یو بل پسې خبرې کوي، دا چې قلم او ټوپک یو ځای کړم لا څه به وشي. وایي مینه خو ګرانه ده که ځان سره یې وساته، مینه خو ګرانه ده ځان سره یې وساته، زه به نفرت په اور کړم لا څه به وشي. وایي د دروغجن مزل خو لنډ وي که پوه شي یاره. د دروغجن مزل خو لنډ وي که پوه شي یاره. زه به رښتیا د مخ پېزوان کړم لا څه به وشي. ما خو ټوپک باندې رنګه ځواني کړه، اوس به قلم په لاس کې واخلم لا څه به وشي. ما چې قلم په لاس کې واخیست د مینې تلوسې راغې، که سوله وکړم له ورور سره لا څه به وشي. صافه یا پرانیزه سترګې چې راغلو جانان، وایه چې کړمه سوله لا څه به وشي. واه جی واه، ډېر زبردست، ډېر ښه پیغام پکې و، ډېر ښه میسج و پکې. دغه شان تاسو نور هم څومره غزلې لیکلي دي یا دې سره سره نور هم څه کوئ؟ بس کله ناکله چې چا خبره تلوسه راشي نو یوه غزله نیمه غزله لیکم او ترڅنګ یې مطالعه کوم او خپله فعلا محصله هم یم، یونیورسټي ته ځم، زده کړې کوم، لوړې زده کړې کوم، آخري کال مې دی په سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کوم. د څنګه چې تاسو ووایئ صحافت خو یا چې کوم دلته کې جرنالیزم دی هغه خو مسایل دي او دي تاسو بهر باندې ډېر زیات رڼا هم اچوله، خو چې کوم دلته کې فیمیل سټوډنټان دي هغوی ته کوم مسایل ورمخ دي، هغوی د کومو ستونزو سره دا مهال چې کوم دي هغوی ورمخ دي، په هغې باندې هم لږ رڼا واچوئ. بالکل، څنګه چې مخکې مو هم یادونه وکړه، همدا تېره ورځ یو فرمان صادر شو چې ښځینه نشي کولی چې بغیر نقاب څخه د ټلویزیون یا ټي وي په مخ باندې ظاهر شي. نو ستونزې لري، دغه هغه آخري درجه ستونزه ده چې دوی د ښځو په وړاندې ظاهره کړه. نو همداسې نورې ستونزې هم شتون لري، مېرمنې نشي کولی په هغه غونډو کې چې چارواکي تر نیسي په هغې غونډو کې شتون ولري، اشتراک وکړي، ځکه دوی ته ویل کېږي چې ته ښځه یې، ته نشي کولی په دې غونډه کې اشتراک وکړي. دوی نشي کولی چې په ډېر ښه شکل معلومات ته لاسرسی ولري، ځکه په هر ځای کې دوی په وړاندې خنډونه جوړېږي. نو له بده مرغه ستونزې شتون لري، ډېرې ستونزې شتون لري. نو الله دې وکړي چې دا ستونزې ورو ورو حل شي. موږ همدې ته په تمه یوه ورځ چې دا فرق ونه شي چې ته میل او ته فیمیل یې، باید د دواړو حقوق یو شانتي ورکړل شي. بېشکه همدغه شیان دا ویل کېږي هم دا چې زنانه او نارینه د ګاډي دوه پهیان یعنې ټو ټایرز دي که نه، چې یو پکې خراب وي نو بل چې کوم دی هغې سره ګاډي چلېدلی نه شي. او که دغه شیان زموږ د معاشرې مثال موږ والو، د معاشرې اګزامپل موږ والو، که په موږ ښځو ته یا زنانو ته یا نارینهو ته یو شان حقوق ورنه کړل شي نو معاشره چې کوم ده هغه به ډېر زیات د جمود ښکار شي او ډېر زیات ستونزې به مخې ته راشي. زموږ د پروګرام پروډیوسر د محمد امین بنګش صاحب دا کوشش وي چې موږ ستاسو په شان چې کومې زنانه دي، کومې پیغلې دي، هغوی هم په دغه پروګرام کې انوایټ کړو، هغوی سره موږ هم خبرې اترې وکړو، ځکه چې دا مهال زموږ پیغلو ته ډېر زیاتې ستونزې دي او ستاسو شانې چې کوم پیغلې دي، ستاسو شانې چې کوم زنانه دي، هغوی یو رول ماډل وي، هغوی یو زنده مثال وي د هغه فیمیلز دپاره چې کوم څه کول غواړي، کوم په دې فیلډ کې مخې ته راتلل غواړي، خو هغوی ته ډېر زیات مسایل وي او د هغه مسایلو له کبله هغوی مخکې نشي راتلی. زموږ مخکې د پښتونخوا چې کومې پیغلې صحافیانې دي هغه موجود دي، زموږ مخکې د افغانستان شانې هېواد نه ستاسو په شان چې کومې نرانې پیغلې دي هغه هم موجود دي. دلته پوښتنه کوم
دا به نه پښتنه کومه چې ستونزې خو بلا شي ډېرې تاسو ته هم ستونزې دي زمونږ چې کوم د خیبر پښتونخوا چې کومې ستاسو په شان صحافیان دي ستاسو په شان خبریالان دي زنانه هغوی ته هم ستونزې دي زیاتې دي خو تاسو د هغه ستونزو تاسو د معاشرې د خلکو چې کومې غلطې خبرې دي هغې نه هټ کې تاسو کار کوئ او یو ډېر ښه پیغام لرئ د نن نه 15 کاله پس نن 10 کاله پس ځان چېرته کې ویني په مستقبل کې په فیوچر کې څه کول غواړئ څه ګول لرئ بالکل ګلونه خو ډیر شتون لري او ما د ځان لپاره ټاکلي دي چې هغوی ته باید ځان ورسوم خو یوه خبره ده له بده مرغه که دغه اوس فکر چې موږ په هیواد کې شتون لري د ښځو په وړاندې دا منفي فکرونه او دا بندیزونه شتون ولري نو زه 15 کاله وروسته نه وایم 1 کال وروسته زه به په کور کې ناسته وم له ډېرو ستونزو سره له مړو هیلو سره زه به په کور کې ناسته وم خو که خوشبختانه دا فکرونه حل شي دا فکرونه جوړ شي دا بندیزونه ونه لګول شي نو زه 15 کاله وروسته نه زه 2 کاله وروسته خپل ځای په ډېر لوړه درجه کې وینم ما ځان لپاره ډېر ټارګېټونه ټاکلي دي چې زه باید هغوی ته ورسېږم او زه همدا هیله لرم چې یوازې زه نه بلکې ټولې هغه جنکیانې چې هغه فیمیل ژورنالیست چې ځان لپاره ټارګېټ ټاکلی دی هغوی ته ورسېږي نو زه وایم که 15 کاله وروسته که الله رضا وه او زه ژوندی وم زه به له دې مقام نه ځان ډېر پورته مقام ته رسوم او د خپل هیواد لپاره د خپل خاورې لپاره د خپلو پښتنو لپاره به یو ویاړ اوسېږم چې هغوی په ما باندې ویاړ وکړي زه په هغوی باندې ویاړ وکړم نو د هغې ورځې په هیله مریم چې همت در سره مل نوي رحمانه که لښکر در سره وي یک تنهایی همت پکار دی تاسو دومره همت کوئ دومره ستونزو نه باوجود تاسو په دغه صحافت دغه پرخاره واده کې سفر روان کړی دی ډېر څه مو کړي دي ډېر څه کول هم غواړئ تاسو چې کوم ارادې دي هغه نیکې دي او نیت یا چې کومه اراده ده هغه صفا پکار وي کوم چې کامیابي ده هغه راکولو والا الله تعالی ذات دی الله تعالی به تاسو ته کامیابي راکوي زموږ د وطن تاسو سره دي دا ته وایي چې اوس پورې تاسو په افغانستان هیواد تاسو څنګه چې په ریپورټ تاسو مین په پولیو هوایي سره کوي یا د پولیو چې کوم مخنیوي دی اخر هوایي سره کوي خو دې نه هټ کې چې کومت کې زنانو ته مسایل دي کومت کې جنکو ته مسایل دي کوم فیمیلز ته پرابلمز دي تاسو په هغې باندې څومره کار کړی دی یا هغه ستونزې چې کوم دا مهال په افغانستان کې پیغلې هغه ستونزو سره ورمخ دي تاسو په هغې باندې څومره کار کړی څومره ریپورټ مو کړی دی بالکل موږ خپله کوشش هم همدا دی چې فیمیل لپاره کار وکړو فیمیل په ټولنه کې را ظاهره کړو دوی شتون را ظاهره کړو چې داسې نه چې دا طبقه بیخي هیره شي دا طبقه بیخي نادیده ونیول شي تاسو په جریان کې هستئ چې اوس په افغانستان کې فیمیل طبقه زده کړیالانې یا هم هغه کسان نجونې چې مکتب ته ځي له 6 څخه تر 12 اوس په کور کې ناست دي ټولې جنکیانې دوی نشي کولی چې ښوونځي ته لاړې شي دا طبقه دا نجونې په کور کې ناستې له ډېرو هیلو سره نو موږ خپله د کوشش کړی دی د دوی غږ پورته کړو دوی په برخه کې راپور جوړ کړو او د دوی غږونه اوچت کړو چې دوی غږ چارواکو ته ورسیږي دوی غږ نړیوالو سازمانونو ته ورسیږي چې دوی غږ واوري او د دوی په برخه کې یو کار وکړي دوی په برخه کې لاس اوچت کړي او د دوی غږونه واوري همداسې موږ خپله اوسني چارواکو سره مو هم په اړیکه کې یو چې باید دا ستونزې حل شي باید ښځینهو ته کار وشي زه خپله فعلا په همدې تلاش کې یم په همدې هڅه کې یم چې زه دوی سره په جریان کې یم زه دوی ته وایم چې دا مسله څه وخت حل کېږي دغه کومې ستونزې چې اوس شتون لري لکه نجونې نشي کولی ښوونځي ته لاړې شي او یا هم نجونې نشي کولی خبریالانې را څرګنده شي همدا اوس افغانستان کې ډېرې ښځینه خبریالانې هغه مدني فعالانې هغه کسان چې په ټولنه کې ډېر مثبت رول درلودو هغوی د دې بندیزونو له وجې هغوی غواړي چې هیواد څخه بهر ووځي په همدې هڅه کې دی چې یوه لاره پیدا کړي او هیواد څخه د باندې ووځي یو بل هیواد ته لاړ شي ځکه چې دلته ستونزې هغه خپل آخري او اوج ته رسېدلي دي ځکه مېرمنې په تنګ راغلي دي له دې بندیزونو څخه له دې شکنجو څخه له دې بندیزو څخه چې په دوی باندې دا چارواکي وضع کوي
دې په خاطر دوی اوس همدې نتیجې ته زه نورې مېرمنې رسېدلې چې دلته ژوند کول ګران دی. موږ نشو کولی په داسې یوه هېواد کې ژوند وکړو چې موږ باید په کور کې کونې موږ سترګې باید وتړل شي، موږ لاسونه باید وتړل شي، موږ خولې باید وتړل شي چې موږ غږ څوک وانه اوري، موږ نړۍ ونه وینو، موږ ځان یو ځای ته ونه رسوو. نو له بده مرغه داسې ستونزې ډېرې شتون لري. بالکل تاسو په دغه حالاتو کې هم چې کوم دی خپل زده کړې دوام لرئ او دلته چې مکتب ته ځي پیغله څومره نره ده زموږ د وګړي تاسو سره دي ټایم موږ سره بالکل کم پاتې دی. مریم په اخره کې به پښتنو پیغلو ته پښتنو زنانو ته د افغانستان د پاکستان والو ته څه پیغام ورکول غواړئ لږ شان؟ دې خواته او هغې خواته پښتنو نجونو ته پښتنو پیغلو ته ټولو ته دا زما پیغام دی چې بس همت پکار دی. خپل همت به کلک هوډ به ځان سره ساتئ او خپلو هیلو ته کوم هیلې چې تاسو ځان لپاره کوم ټارګېټونه چې تاسو ځان لپاره ټاکلي دي هغه به تاسو ځان رسوئ. هره په افغانستان کې او خیبر پښتونخوا کې هره نجلۍ چې غواړي زده کړې وکړي تحصیل وکړي هغه یوه ملاله ده. ملاله خو ټولو ته معلومه ده. ملاله د میوند ملاله هغه پیغله چې په خپلې یوې ټپې سره یې لښکر راویښ کړ او انګریز لښکر ته یې ماته ورکړه. زه وایم تاسو هره یوه ما په شمول ټولې تاسو پښتنې پیغلې ملالې یاست او ملالې به دا هېواد ژغوري او دوی به چاته اجازه نه ورکوي چې دوی د پښو لاندې شي. ډېر زیاته مننه مریم ستاسو د قیمتي وخت راکولو لپاره. الله دوی که تاسو ته کوم ستونزې په افغانستان کې دا مهال ورپېښې دي ختمې شي او الله دوی که تاسو چې کوم ګولز دي هغه تاسو حاصل کړئ. همدې سره قدرمندو خوږو اورېدونکو زموږ د ریډیو پاکستان دغه سلسله پای ته رسي. د پروګرام پروډیوسر محمد امین بنګش، زه شیراز احمد شریف تاسو نه اجازه غواړم چېرته چې ښاد اوسئ آباد اوسئ. تاسو به اوس د یو زبان پروګرام آوازې دوست